مسلمان هغه سړی دی من سلم المسلمون من لسانه ويده چې سالم پاتې شي مسلمانان د ژبې نه او د لاس. نو مضر څیزونه په بدن کې دا دوه دي، یا ژبه ده او یا لاس دی. او ژبه رومبه ځکه ذکر شو چې د دې زخم بیا نه جوړي. استاسو الله دې امان راکړي. دام سار عالمه او دلته یو در کې پسر وامه اوس سات پس به غدر جوړ شي کنه. لیکن که یو کنزل می درته وکړه بی ګناه بی خطا په دې جمعه طرف به بیا وګورم وای په دې طرف. نو د دې وجنه عزیزانو د ژبې اصلاح وکړي. هغه ورځ یو سړی داسې او تر غوندې راغی. څه چل دی لکه ویل زه خو د ښځې زوی شوم. د چا زوی شو؟ ویل د ښځې. ویل د خپلې ښځې زوی شوې؟ ویل یاو. ویل هغې ته چا نه راوړې؟ وی نه که نه د ښځې د سینې باندې مې خوله کېښوه هغه پای مې خوله کې راغله. نو زه د ښځې زوی شوم. نو مالوس به څه کېږي؟ ویل څه به کېږي؟ مالوس خو ستا وجل روا دی. او ټلیفون ته مې داسې لاس کوم چې ورګه چې پولیس راوغواړم چې په وخت د مړ کې قانون پاس شوی دی. ویل نه یاره نه مې ریسکلي مالوس دې چېرته پرېږدم. دې حده پورې دا قوم ناپوهه دی. په ملا مې ولا لاس کېښو چې بچیا خبره وره. د 5 کلو خپل میاد دی. دې ته مسله د رضا وایي. 2.5 کالونه مخکې چې کوم ماشوم د کومې ښځې ته وروي دا ماشوم د دې ښځې زوی شو. د دې ښځې یوه لور هم په دې ماشوم بیا نه روا کېږي. مسله داسې ده. او چې لوی سړی که ښځې پی دې وسکله او که د هغې متیازې دې وسکلې او که په دې اسم نه کېږي. دې حده پورې دا خلق بې وقوف دي، قمقل دي، ناپوهه دین نه لرې دي. دین نه لري. هغه شپه مې یو سړي نه تپوس وکړو. مالته خو ښه سړی دغه خو په دې مې پوهېده چې ته څه وخت کې خدای ته ودرېږي. نو اول څه ووایې؟ وی الله اکبر ووایه. ما الله اکبر سره په زړه کې څه اراده وکړي؟ د هغې نه خو نه یم خبر. بیا شروع څه کوي؟ سبحانک اللهم. دا سبحانک اللهم 2 ټکي دي، لیکن د دې دومره عظیمه معنا ده، دومره عظیمه که الله د دې 2 ټکو اجر درکول شروع کی نو 2 لکه کاله روزونه بهتر دي. دا 2 ټکي که په هغه نیت وویته نو 2 لکه کاله چې منځونه وکړي او روزې ونیسي او دغه نیت ته الله تقبل شي نو دا ته بهتر دی. صرف
سبحانك اللهم. نیت تړي نو الله اکبر دا معنا چې الله څومره شیزونه چې په ما حلالو خدای هغه ټول مې په ځان حرام کړو تا ته ودرېدل. یو په ایمان ستاسو نیت کې راځي وای شیخ صاحب ورمه کوه اشمعنا اشرف علی سے بھی چھ مخوب میں شناسم پیران پارسارا مخوب میں شناسم پیران پارسارا وہ دا پارسا پیران ډېر ښه پیژن ما دا قوم دا سیده ایمان پرناو پیژن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې جبا دلاس نزیاتا موزره ده. قرآن کریم کا تاسو وګورئ اللہ فرمائی قولوا للناس حسنا. تاسو خلکو سره چې خبرې کوئ نو خوږې خبرې کوئ. بیا چا سره چې تاسو خبرې کوئ نکلم الناس على قدر عقولهم. دومره خبرې به ور سره کوي چې څومره د هغې عقل وي. هر چا سره چې تاسو خبرې کوئ نو دومره خبرې به کوئ چې څومره د هغې عقل وي. ځکه چې د هغه د عقل نه بالاتر خبرې ته ور سره وکړي نو هغه له هم کار وګوري او ځان له هم کار وګوري. بل دا چې مجلس کې ناست دي او د خبرو دعوت چا نه درکړي نو خبره به نه کوي. خبره دعوت درکی دله هغه نه بعد به بیا خبره. بل دا چې درستخان غړېدلی دی روټۍ په پرته ده او تاله دعوت په دې درستخان د روټۍ خوراک نه درکړي او ته په کې ناستې نو که بې عزته شوې نو بیا به د ځان ګناه ګڼې. دیو جنا دا ټول آداب دي د اسلام. دې ته به خیال کوئ دې ته به فکر کوئ. دا هم آداب دي د اسلام. بلار رواني او چاله د لاس ورکو نو لاس بداسې نه کوي چې دا غلاس ونیسي او بس داسې خوځې 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 چې داغه په زړه کې ورسره درد. دا لاس ورکی بس اوس ډېر خلک داسې دي چې یو لاس ورکوي داسې. ما نه چا پرون پوښتنه وکړه چې دا یو لاس ورکول څنګه شی دی. ما ورته وی چې خبره دا ده چې لاس ورکول چاله دا هم ګډ تعلق سره کړه سره تعلق لري.
بخاری شریف عموم داسې دیر سپارې دي لکه څنګه چې قرآن دیر سپارې دي. د بخاری شریف د شپږشتمې سپارې اخرینی حدیث دا دی چې یو صحابي وایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې لاس ورکو مکفی بین کفی رسول الله صلی الله علیه وسلم زما لاس په دواړو لاسونو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یعنی زما لاس داغه په دواړو لاسونو کې پیغمبر ولا دواړو لاسونو ورکړي. دواړو لاسونو ورکول چې دي دا علامه د تواضع ده او یو لاس ورکول چې دي دا علامه د غرور ده. د انګريزانو شیوا تاسو وګورئ یا د انګريزانو پر کټی چې دي نو داغي سلام سلوټي او په یو لاس او یا لاسم چې ورکې یو لاس ولا ورکې واسه دغه غوندې کې ولاړی. نازیدان دا ټول آداب دي اسلامی الله دې مونږ کې پیدا کی او خدای دې مونږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. نو ما حدیث دا غکړو چې مسلمان هغه سړی دی چې داغه د جدي او د لاس نه بل مسلمان ته ضرر نه رسي. دغه بخاری شریف روایت ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې هغه د سحر منځ شو صحابو نه به تپوس کولو چې تاسو څه خوب لیدلې ده بیګا چې تعبیر وکړو. صحابو به چې خوب لیدلو نو پیغمبر ته به بیان کړو هغه به ورته تعبیر وایي. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو کو نو صحابه وي چې موږ خو بیګا صاحب څه خوب نه لیدلې. پیغمبر ورته وایي خو کې دی بیګا ما یو خوب لیدلې دی. صحابه ټول غلي شو وی چې زه پروت ما او یو دو کسا راشي یو ما د یو لاس نونی سی او یو د بل لاس نه او روان نکی. لاره کې یو سړی ناست دی چې هغه بل سړی ورته ولاړ دی او د خولې ته د اور انبونی دي د اور پلاسونه دا د خولې ته داسې ورچي دا خوله ولشلي بیا دا خوله جوړیږي بیا ولشلي بیا جوړیږي بیا ولشلي بیا جوړیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما تاسو کو چې دا څوک دی چې په داسې سخت عذاب کې گرفتار دی. یا دوه کسان راته وي چې فنطلق مخکې ځه وی چې مخکې لاړم یو تنور دی چې پاغي کې خزي او سړی ګډ وډ پراته دي کله لمبي پاس وروړي او کله حقته یوسي کله پاس وروړي او کله حقته یوسي. سردار کونین پښتنو کې چې دا سود وي ادو کا سبیا ورته وی چې فنطلق مخکې ځه چې مخکې لاړم یو د ویني او د زوی تلاو دی او یو سړی پکې پروت دی کله ډوبېږي کله روچتېږي هر طرف ته چې د وتو اراده وکړي دا تلاو نه هغه طرف نه کاڼی راشي په دې خوله ولګي بیا پکې ورپرېږي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا تاسو کو چې دا څوک دی هغه بیا ورته وی چې فنطلق مخکې ځه چې مخکې ځارم یو باغ ته دننه کړم یو ډېر عظیم الشان باغ دی او یو سپین ګیره سړی پکې ناست او مخې ته ماشومان لوبي کوي ما دا دواړه کسان د لاس نه ونیو چې دا دومره واقع تاسو ما ته وښوده دا څه وو نو دواړه ورته وایي یو ورته وایي چې انا جبريل زه جبرائیل علیه السلام او دویم ورته وایي چې انا میکائیل زه میکائیل علیه السلام اوس غوږ کېده چې دا څومره واقعات ما درته وښوده چې په دې دې پوه کړې دا کوم سړی چې ناستو او خوله د اور په انګورو باندې شلېده او بیا جوړېده یا رسول الله دا هغه سړی دی چې په دې خوله چرې د دوه مسلمانانو جوړه نه ده راوستې په دې خوله د چرې د مسلمان خیر نه دی غوښته د دې زندگی په دې کې تیره ده چې په دې خوله به د دوه مسلمانان جنگول او د تماشا کوله په دې خوله د چرې د مسلمان د خیر خبره نه ده کړې نو دغه سړی چې مرشي نو د مرګ نه وروسته به په قبر کې د په دې عذاب گرفتاری تر قیامت پورې د چا چې خوله موزري او په دې خوله د چا خیر نه غواړي د مرګ نه وروسته به د قبر کې د په دې عذاب گرفتاری تر قیامت پورې اوس سوچ وکړئ چې مونږه به د دې عذاب مستحق یو که نه زمونږ کار څه دی یو له غوږ نږدې کړی د شرارت خبره کړې بل له غوږ نږدې کړی د شرارت خبره کړې بل غوږ نږدې کړی د فساد خبره کړې دوه په جنگول او په خپله تماشا کول وای نن د ټول پاکستان د مسلمانانو دا حال دی که نه دی نو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان هغه سره دی چې داغه د جبی او د لاس نه بل چاته ضرر نه رسی اندازه او تاسو په خپل کوي عزیزان وار سبب پرې دی ایمان به د حضرت عمر پیدا کوي ایمان چې وفات کېدو نواز وکړو چې یا الله لا لی ولا علی خدای سغوارم نه ما چې سمې کوي کړی دي سغوارم نه خو چې راته څونه وي سره کوم خو چې خالی پرې نه دی او راته څونه وي تاسو پوه شئ دې ته سوچ کړئ حضرت عمر غوندې سره ثوابونه نه غواړم او نه جنتونه غواړم او نه حور غواړم او نه غلمانان غواړم او چې خالی پرې نه دی او راته څونه وي ځکه چې ادم موسی علیہ السلام د مور خبره ده خدای نه تاسو کو چې د موږ خدای دې په تکلیف کوم چې پرېدم کنه موسی علیہ السلام خدای پاک ته ویل هغه ورته پرېږدي چې نشي کوله بیا چې موسی علیہ السلام کوی تور تطلو الله نه تاسو کو چې ستان نامه صدا موسی علیہ السلام خدای ته ویل چې غنی تاسو کوي ورته وایي چې زمانوم دې بے پروا چراغ مور ته ویل چې دا غنوم دې بے پروا یو وای داري کو د کټه ورځیدا ول والله کذ بیا موږ قضا کوم
ولولي مورې ویل چې مونږ ته پروا ده نو که دوزخ ته روانه کی داغه بچوک څو چې مونږ ته پروا ده دا څه سوکشته چې هغه نه دا تاسو کې چې دا ولي شته یو سپای نیسی او تانه ته دی بوزي سوکشته چې سپای نه تاسو کې چې دا ولي نیولې سپای دی نیسی او چې بیالا مرزا صاحب دی نیسی او چې بیالا خان دی نیسی تانیدار سے یا اللہ خیر کی خدا